السلام علیکم ناظرین، زه شیرین زاده یم او ستاسو سره یو اهم خبره دا شیر کومه چې نن سبا په پاکستان کې په سولر پینلو په ریټ کې ډیره زیاته اضافه شوې ده او دا اضافه چونکې ما دلته کې د سولر پینلو ډیلرو والو سره د نورو کسانو سره خبرې وشوې نو هغه دا وایي چې دا مصنوعي اضافه ده، لکه مطلب دا دی داسې باقاعده طور پر د حکومت د طرف نه یا چېرته کې نور اضافي ټیکس وغیره داسې شی پې هم نه دی لګېدلی، خو د خلکو بس یو سلسله جوړه کړې ده او هر سړی کوشش کوي چې په دې ورځو کې پینلې والي او هغه دغه کې. نو ما په دې حوالې سره تپوس وکړو چې یاره څونه اضافه شوې ده. نو هغه وایي چې مخکې به موږ چې نارمل صورتحال هو د روژې نه یا د روژې په شروع کې نو هغه به موږ په 30-32 روپۍ واټ خرڅو، اوس هغه واټ چې کوم دی 45 روپو ته ورسېدو، یعنی تقریبا دغه 9-10 روپۍ پکې اضافه وشوه. نو دا اضافه چې کومه روانه ده نو دا خو یو دا ده چې په دې ملک کې او د چاپېره موږ د چاپېرچل ته وګورو نو جنګونه هم روان دي، نو خلک په دغه یاره کې دی چې یاره شاید دا نور هم ګران شي، نو په دغه وجه هغه لګوي. بل دا د په لوډ شیډینګ کې یو پیره بیا سلسله شروع شوه. مخکې که ستاسو خیال و نو لوډ شیډینګ په دې روژه کې نه و، اوس بیا دا لوډ شیډینګ شروع شو نو د دې په وجه خلکو ته بیا ضرورت راځي او مطلب دا دی هغه په دې وجه باندې دا کوي. یو خواته خو مطلب دا دی دغه جنګ هم جاري دی او د جنګ د وجې نه ډېر مطلب دا دی یو غیر یقیني صورتحال دی په پوره دنیا کې او په مختلفو ممالکو کې هغه احتجاجي مظاهرې هم روانې دي او هغه لکه د جنگ خلاف مظاهره کوي چې یاره دا جنگ دی په هر صورت باندې ودرولی شي. نو په دې چې کوم اثرات دي چونکې تیل خو به ګرانېږي نور هم، خو په عالمي سطح باندې 2022 نه واله په دې ټایم کې د ټولو نه اوچت ریټ چې کوم دی $100 باندې یو بیرل چې کوم دی هغه ریټ وښوتو او دا چې کوم نارمل ریټ نو دا په 65 و په داسې په 70 پورې خواوشا پورې چلېدو. اوس دا یو دم په دې کې په مخه باندې اضافه وشو او دا اضافه بله نوره هم روانه. نو د دې مخنیوي دپاره چونکې وفاقي حکومت د طرفه خو ما لاسه نه دي لیدلي، خو صوبایي حکومتونه چې کوم لګیا دي هغه خپلې پنجاب حکومت ولګېدو، تعلیمي ادارې بندې کړې د 31 مارچه پورې. داسې صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا چې دی هغو د خپلو وزارات چې کوم اخراجات و هغه کم کړو. نو سلسله په دغه طریقه باندې روانه ده او وایي چې یاره موږ به د دې سره مقابله کوو، خو بیا هم په دنیا کې اوس غیر یقیني صورتحال دی او خلک دا غواړي چې دا جنګ په څه نه څه صورت باندې اوس ودرېږي، ولې چې ډېر مطلب دا د دې نه خلکو ته نقصان دی. عرب امارات ته هم متاثره دي، سعودي عرب ته هم متاثره دی او نن چې کوم ترکیه بیان جاری کړی دی چې هغوی یو میزایل چې کوم دی نو هغه هیټ کړی دی په هوا کې راغورځولی دی هغه د ایران د طرف نه، نو هغو لکه دا ویلي چې موږ به د خپلې فضایي حدودو چې چا هم خلاف ورزي وکړه نو موږ به د هغې کارروایي کوو. نو لکه دا جنګ چې کوم دی نو ورو ورو داسې خورېږي او خدای دې نه کوي چې دا نور زیات شي، خو بهرحال په مسلمانانو کې او په خلکو کې ډېر زیات تشویش دی، ولې چې په خلیج ممالک کې په سعودي عرب کې ډېر خلک چې کوم دی نو هغه مزدوري کوي، هلته هم یو غیر یقیني صورتحال روان دی. د هغه ځي حکومتونه خو لګیا دي کوشش کوي چې د هغې څه اثرات نه او تر اوسه پورې هغه په دې کامیاب هم دی، خو د بهر نه اوس چې کوم خلک څه ته ګوري نو هغه لکه د یرې نه دغه طرفونو ته نه ځي او لکه حالات هغه شانتي نه دي کوم چې مخکې وو، چونکې دا سیزن دی د اماراتو او خاص کر په دې ورځو کې خلک ډېر زیات ځي سیل دپاره، چونکې هلته موسم ډېر ښکلی نو هغه سیزن چې کوم دی نو د هغو ښه پوره متاثره شو. نو په دې حوالې سره دا یو ډېر مطلب دا دی غیر یقیني صورتحال دی. خلک دا غواړي چې یاره دا جنګ د بس کړی شي. خلک په دې روژه کې ما کتلي دي ډېر خلک دعاګانې کوي چې یاره دا جنګونه دې بس کړی شي او دنیا دې په امن کړی شي، او بلکې په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې چې کوم دی نو احتجاجونه روان دي او هغه د دې ایران باندې چې کومې حملې شوي دي د اسرائیل د طرفه د امریکې د طرفه هغه د دې خلاف احتجاجي مظاهرې کوي لګیا دي او وایي چې دا جنګ دې بند کړی شي. د موسم په حوالې سره تاسو هم خبر کړم چې د 10 تاریخ نه واله د 12-13 تاریخ پورې بلکې اوس هم په دې سوات کې او په دې علاقو کې بارانونه وریږي وقفې سره، په بالایي علاقو باندې چې کوم دی نو واورې وریږي
او دلته چې کوم دی نو په دې ښاري علاقو کې بارانونه به شروع کیږي. مخکې موسمیات دا ویلي دي چې دا کومې د 10 یا د 9 نواله د 10 12 پورې دا ورځې به ډېر جپاړي باران کیږي په ښاري علاقو کې او په بالایي علاقو باندې به واورې کیږي. د واورې خو چې چونکې نن سبا سیزن دی په اپریل کې واوره کیږي نو دا خو لا مارچ روان دی خو کلایمټ چینج د وجې نه یعنې موسمیاتي تبدیلیانې چې کومې راغلي دي نو دا څه غیر یقیني صورتحال هم پیدا شوی ده. بل چې په ایران باندې کومه حمله شوې وه او په هغې کې هغه ډیپو د تیلو هغه هیټ شوی د هغې په وجه باندې هم هلته که تاسو کتلي نو یو ډېرې توره تیاره ده د ورځې لکه مطلب د شپه جوړه شوې ده نو د هغې ماهرین دا وایي چې بي بي سي په یو سټوري کړې ده چې یاره دغې اثرات پاکستان ته هم راتلی شي او په دې کې تیزابي چې کوم باران دی نو هغه په ایران کې هم کیدی شي او دې خوا ته پاکستان ته هم اثرات راتلی شي. نو بهرحال د دغې لپاره هم انتظامات کول غواړي او په دې کې هلال احمر چې کوم په ایران کې موجود دی نو هغه وایي چې یاره خلکو ته موږ دا اپیل کوو چې هغه د غیر ضروري د کورونه نه راوځي او زیات تر د خلک په کورونو کې اوسي ولې چې د تیزابي باران خطره کیدی شي. دا میاشت چې کوم ده د 10 مارچ نه واله د 10 اپریل پورې مخکې موسمیات دا وایي چې په دې ټوله میاشت کې به جپاړي بارانونه کیږي او کومه یخني چې تللی وه مطلب دا دی موږ لوزونه کوټونه غورځولي نو هغه به یو پیره بیا رالو یخني بیا تقریبا نن سبا چې کوم دی نو دغه 18 پورې او 17 پورې دلته کې په ښاري علاقه کې او په کالام او په دغه ځایونو کې خو 4 کله 3 دغه پورې نو یخني لکه ښه برابر بیا دوباره آغاز وشو. نو که تاسو راځئ نو دغه لګاتیات کوئ د یخنۍ نه د بچاو کوشش کوئ. ماله راکړئ اجازت بیا به بل پروګرام کې ستاسو سره ملاقات کوم. د الله په امان. پاکستان زنده باد.